حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا بنی اسرائیلو سیاست اغا انبیاءو کاو. د دې حدیث مبارک راوی اغا سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی. اغي فرمایي چې حضور علیہ السلام دا ارشاد فرمایلی دی چې د بنی اسرائیلو سیاست دا به پیغمبرانو کو. د بنی اسرائیلو سیاست پیغمبرانو کړی دی او د دین علاوه هم په هر دور کې د خپل قوم او د خپل عوامو مشري اغا علماو کړی دا. او کله چې د علماو دور نو بلکې د پیغمبرانو دورو نو د هر پیغمبر ذمہواری وا چې د خپل قوم راهنمایي کی او د قوم د مسائلو حل اغا تلاش کی. حضرت آدم علیہ السلام په مخ د ځمکه ړومبنی انسان هم دی او په مخ د ځمکه ړومبنی پیغمبر هم دی. آدم علی نبینا و علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر دی او الله پاک ورلا علم ورکړو. د هغه علم په برکت باندې د فرشتو نه په درجه کې مخکې لاړو. د هغه باوجود چې کله د جنتونو نه دنیا ته تشریف آوري او شوا نو په دنیا کې آدم علیه السلام د بچو سلسله شروع شولا او بیا پاغي کې خو بد مخه ترالل. نو آدم علیه السلام د دې ټولو سرپرستی او مشري کولا او وخت په وخت احکام به جاری کول. اوس دغه احکامات جاری کولو ته مشري وی، اقتدار وی، حکومت وی. نو آدم علیہ السلام ړومبنی انسان او ړومبنی پیغمبر دی. د حکومت او د اختیاراتو او د اقتدار سلسله د آدم علیہ السلام نه شروع شوا. نن زمونږ دا عنوان نو زما اراده وا تیر ځل د نکاح حواله سره بیان شوی او زما ډیر زیات دې طرف ته رجحان چې تیر ځل د نکاح په باره کې خبره مفصل او شوا. پاغي کې ما دا خبرم اوکړه چې کونډ وی یا مطلقه وی ناغي باندې تاسو علم وخه بلکې تاسو هغه سره نکاح وکې. زمونږ په معاشره کې هغه زنانه چې کونډ وی هغه زنانه چې مطلقه وی هغه تسپک کتلی شي. نو ما تیر بیان کې دا وی چې دغه کونډ روندو باندې تاسو خپل لاس په سر کې ده رحم په اوکې او هغه سره نکاح وکې. نو هغه مفصل بیان په یوټیوب باندې تاسو کتلم شه. دین او دنیا چینل تاسو ضرور وګورئ. داغې نه علاوه بیا زما دا خیال او دا خواهش پیدا شو چې زه خامخا د تاسو سره د طلاق مسائل دا شریک کم، ځکه چې طلاق ریشو دا زیاتیږي او که طلاق معامله زیاتیږي او کنه خو طلاق یو نازک لفظ دی د دې نه ځان ساتل پکاري. دې سره یو ډېر لوی نقصان انسان ته رسیږي. نو د دې په دې سنگینیت باندې زما اراده و چې زنن بیان وکم. خو د وخت د سر نه زمونږ د امت د علماو عمده طریقه را روانه ده چې په هغې کې زه ناچیز دا کوشش کوم چې کم وخت کې کومه مسله مخې ته راشي نو د هر منبر نه د هر جماعت نه او د هر عالم او مولانا د زبان نه دا صدا پورته کیږي او د هغه مسلې وضاحت په هر منبر باندې بیانېږي. مثال په تور د رمضان المبارک میاشت چې راشي
د رمضان د روجو د مسلو تذکره کیږي په هر منبر باندې، په هر سپیکر باندې، د هر جماعت نه، د هر عالم نه تاسو به د روجې مسلې اورئ. کله چې لوی اختر راشي نو د هر عالم په خوله د قربانۍ مسائل تاسو اورئ. دې وخت کې د الیکشن ورځې را روانې دي، روز دوه پس الیکشن دی 2021 دی. نو د دې په وجه باندې د الیکشن دا مسائل دا عموم داسې نه دي چې دا محض د دنیا وي. دې کې د شریعت د طرف نه په مونږ باندې څه احکام لازمیږي، هغه به زمونږ ذمہداري جوړیږي. د دې د وجه هغه د طلاق په عنوان چې زما کوم بیانو ناغه مې بلی زیارت او بلی شو پورې پوسټ پون کو چې هغه به بل زیارت باندې وشي. او دې ځل د سیاست چونکې میدان ګرم دی، په هر ځای کې د الیکشن خبرې دي، نو زما دا اراده و چې ولې نه زمونږ د عوام، زمونږ د لیسنرز، مونږ چې څوک ګوري چې هغوی خبر شي د الیکشن د سنگینیت نه، او بیا په الیکشن کې چې کومې حساس مسلې مونږ ته مخې ته راځي چې تاسو ټول خبر شئ. په دغه نیت باندې ما دا خپل ټاپک نن بدل کو او خاص د الیکشن حواله سره ز خبره کوم. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي العلماء ورثة الانبیاء، عالمان دا د ټولو پیغمبرانو وارثان دي. د بابا نه چې بچی ته سپاتی شي نو هغه به بچو باندې تقسیمیږي. نو د آدم علیه السلام نه تر نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره پیغمبران او رسولان وو، داغه ټولو پیغمبرانو نه چې سپاتی شي نو پیغمبر علیه السلام عالمان د هغوی وارثان جوړ کړي او ګڼلي دي. پیغمبر علیه السلام علماء ولدا مقام د الله په حکم او په مرزه او په منشا ور کړی چې دا صرف علما دي چې دا د کل هم پیغمبرانو وارثان دي، او وارث بل څوک نه، هغه خپل د تن نه پیدا بچی وي. نه دې ځای کې د عالم له ډېر لوی شان او لوی مقام ورکړی شو، دې د پیغمبرانو بچی وګڼو. نو اوس د بابا نه به بچی ته څه پاتې کېږي چې څه بابا پرېښي هغه به بچی ته رسي. 13 پیغمبرانو علمونه پرېښودي دي، نو علماء هغه میراث اغشته دي. 13 پیغمبرانو مسائل پرېښودي دي، علماء په میراث کې اغشته دي. او 13 پیغمبرانو سیاست کړی دی، اختیار چلولې دی، اقتدار ورسره حکومت کړی دی. نو د باباګانو نه چې کم وراثت پاتې شوی دی علماء ته برسي. نو دا علماء دا د پیغمبرانو وارثان دي. دی به په روی زمین باندې اختیارات لري او دوی ته اقتدار لاسته ورتلل دا د دوی حق دی. زه د مسلمان خبره کوم من حیث المسلم، چې یو بنده مسلمان دی نو د مسلمان په حیثیت د دنه دا توقع اسلام کوي، د دنه اسلام او ایمان دا توقع کوي چې ته به په عالم باندې ملا تړی، ته به په عالم باندې مطمئن او ته به په د باندې زړه کې عالم به مخکې کې عالم له به اختیارات ورکې. خبره که د ووټ راشي الیکشن کې نو دا علما دا د الیکشن کې د هر چا نه زیات حقدار دي. او که خبره د اسلام نه هټ کر شي، په هر دور کې چې پیغمبر راغلی دی نو هغه سره مخالف پارټي به وي. لکه تاسو به کتلی نوح علیه السلام هغه خو اسم نه کول، قوم ته صرف د الله پیغام رسول دی او دا आवाज او دا صدا به ورکوله، قولوا لا اله الا الله، تاسو لا اله الا الله وایه تفلحوا، کامیاب بشه. اوس د نوح علیه السلام دغه اختیاراتو
او دا پیغمبرو نو د حکومت کو په خپل عوامو خو عوام بل پارټي جوړه شو او هغه د نوح علی السلام سره مخالفت شروع ک نو دوه پارټي شوې نوح علی السلام برحق دی او دی حقدار دی او قوم سره مخالف شو نو دوه پارټي شوې یو د نوح علی السلام مرګري او یو داغوی خلاف نو په دې دور کې دا علما دا د ټولو پیغمبرانو وارثان دي داسې نشي کېدی چې دا ټول خلق دی یو شان علما سره اتفاق وکي لکه چې ټول خلکو یو شان پیغمبرانو سره اتفاق نه دی کړی تر دې ک آدم علی السلام لومبني انسان لومبني پیغمبر د نخبل بچي مو سره اتفاق یو نه دی کړی قابیل دا د آدم علی السلام د بدن حصہ خپل سکه زوی دی اولاد دی خو د آدم علی السلام نه دی منلې نو کله کله یو پیغمبر داغه خپل بچي مخالف کی دی شي دا مثال مم درکو حضرت نوح علیه السلام یو ډیر لوی پیغمبر دی خداغه زوی کنعان نومیو چې کله طوفان نوح راتلو نو د نوح علیه السلام فرمانو چې بچی راوخی جزما کشته کې کینا پر امن نو دغه بچی وته ویلی چې زه نه کینم د نوح علیه السلام مخالفت کړی دی نو په میدان د حقانیت کې بیا د پیغمبرانو ارچا نه دی منل چا خلکو مخالفت کړی دی نو چې کوم خلکو موافقت کړی دی هغه زنده‌باد او کامیاب او کوم خلکو منافقت کړی دی یا مخالفت کړی دی نو هغه خلک مردباد دي هغه برباد دي نو د هر پیغمبر ټول عوامو هغوی سره ملګرتیا نه کړي هر پیغمبر د هر چا د طرف نه مقبول نو چا به انکار کو چا به نفرت کو چا به دشمنی کولا نو په دې دور کې علما سره ټول نشي متفق کېدي ادا مونږ منل دا او دین علاوه داسې کراشي د حضور علیه السلام ارشاد مبارک دی راوی ابو هريره رضی الله عنه دی او بخاری شریف دا حدیث راغشته دی امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړي کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیل سیاست دا صرف انبیاء وکاو سیاست ستوي د دنیاوی نظام چلولو چې کوم اختیار وی اغا دیتا سیاست ویل شي دنیاوی نظام به څوک چلی نو الله مخکې په پیغمبرانو چلولې دي چې پیغمبرانو سلسله ختم شوس به پچا چلی بیا خو پیغمبر علی السلام واضح کړی چې د پیغمبرانو وارثان علما دي نو اوس به څوک دنیاوی نظام چلی اختیارات د چا په لاس کې پکار دي نو کوم خلکو علماء له اختیارات نری ورکړي نو په خپل یو عام فهم خبره درته کوم په خپل دا یو سوچ وکا دا یو اندازه ولګوا چې ته د کوم خلکو په صف کې ولاړې ته د کوم خلکو ملګرتیا او مرسته کې لګیاي موسی علیه السلام بنی اسرائیلی پیغمبر دی او د موسی علیه السلام نه علاوه تقریبا او یا زره پیغمبران دا صرف بنی اسرائیلو کې تیر شوی دي کل هم او ټول پیغمبران 1,40,000 کم و بیش دي په 1,40,000 ک پیغمبران شي پاغي کې او یا زره پیغمبران صرف بنی اسرائیلو کې تیر شوی دي نو معلومه شو چې د نیمو پیغمبرانو نه زیات پیغمبران دا خو بنی اسرائیلو او داغوی بارکه پیغمبر علیہ السلام فرمای کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل سیاست هغه پیغمبرانو کو نو اوس پدې موسی علیہ السلام باندې لږ شان رڼا ورواچو موسی علیہ السلام بنی اسرائیلی پیغمبر دی اوس داغوی شان تا ګورا مخالف پاټه کې څوک وته ولاړ دی او مغه فرعون
دا د موسی علیه السلام خلاف ولاړ دی. اوس موسی علیه السلام چې پیغمبر دی نو دا د فرعون خوښ و او که خوښ یې نو په کور کې به په غېږه کې پالنه لویو به نه پرورش به نه کو. د فرعون ورسره مینه وه خو چې کله موسی علیه السلام د اختیاراتو خبره وکړه بیا د فرعون د طرف نه دویمه پارټي جوړه شوه او د موسی علیه السلام په خلاف مخالفت شروع شو. موسی علیه السلام نه نفرت شروع شو. نو دې خلکو تسلیم کړی ده. فرعون دا منلی ده چې موسی علیه السلام زما په کور کې پاللی شوی و لوی شوی دی پرورش یې شوی دی مینې ورسره کړې ده. د هغې باوجود چې کله د اختیاراتو خبر راغلی ده فرعون ورسره نه ده منلی. بیا یو دور داسې راغی زه به د حضور علیه السلام خبره وکم. پیغمبر علیه السلام د نبوت میلاوېدو نه مخکې د عوامو د عربو زړه ګټلی و. د پیغمبر علیه السلام ذات مبارک سره ټولو مشرکانو مینه کوله محبت یې ورسره کو او د هغې محبت تقاضا دا وه چې کله به څه داسې مشکل راغی نو پیغمبر علیه السلام ته به اواز کو. په دې ډېره تسلي وه او کله کله خلکو به ترې زده کړم کوړه ناسته ولاړه به حضور علیه السلام سره کېده او په بل چا د نورو خلکو اعتماد نو د عربو اعتماد صرف په حضور علیه السلامو. خپل مال حال به محفوظ کو پیغمبر علیه السلام له به راوړوي دا ځان سره لکې ده زه به د نبي عوالم. نو پیغمبر علیه السلام صادق او امین یادېده خو چې کله پیغمبر علیه السلام ته نبوت ملو شو د الله په حکم اعلان د نبوت وشو هم هغه ابو جهل دی چې پیغمبر علیه السلام په صادق او امین یاد کړی دی همدغه ابو جهل دی راغلی دی په پیغمبر علیه السلام باندې د کاڼو ګزارونه کوي. چا تپوس کو وی ته هغه سړی نه چې تا به په ده ډېر اعتماد کو دا ډېر رښتینی دی امانتدار دی تا خو د سره ډېره مینه وه ته پې کاڼي ورې. ابو جهل ورته وی اوس مې ورسره مینه ده هره خبره باندې قایل یم خو صرف بس د اختیارات یې نه منم. دی به اوس زمونږ مشري کوي لیډینګ به کوي صدارت به کوي اختیارات به دی اخلي دا مونږ نه منو. زموږ علماو سره څه کېږي تاسو وینئ حضور فرمایي چې دا د پیغمبرانو وارثان دي زمونږ د عوامو سره ویه ده خدا د لا علمۍ په وجه دا زه عوام په دې نه ملامته کوم نه ګناهګاروم په دې دوی ګناهګار کویم الله نه رې معافي وغواړي خو ملامت پې نه دي دا ناپوهه دي ناخبره دي. زمونږ د عوامو سره ویه ده علماو سره د عالم ډېر قدر کو مونږ د عالم نه مخکې نه ځو د عالم جماعت ته ځي پیزار وباسي نو مونږ ورسره پیزار وچتو که عالم څه خبره کوي په شوق او په ذوق سره اورو که عالم څه حکم کوي نو دار چا نه مخکې مونږ تیار یو که عالم وایي چې دا کار وکړه نو دار چا نه مخکې هغه کار مونږ کوو. مطلب دا چې د عالم قول او فعل مونږ ته ډېر قابل او قبول او مقبول دی. د هغې باوجود چې عالم کله د اختیاراتو خبره وکړي بیا وي دا سیاسي علم دی دی مې نه دی خوښ. نو د عوامو دا عمل او دا رویه ده اوس تاسو اندازه وکړئ په دنیا کې چې هر کار کېږي دا په ړومبي ځل نه کېږي. نن سبا چې مونږ د علماو مخالفت کوو نه دا په ړومبي ځل نه کوو مونږ به د چا په ځای ولاړ یو مونږ به د چا د قول او فعل نمایندګي کوو. په مخ د ځمکه د موسی علیه السلام مخالفت چا کړی دی فرعون کړی دی. اوس موسی علیه السلام سیاسی پیغمبر دی سیاست کوي اختیارات اخیستل غواړي حکومت چلول غواړي دنیاوي نظام هغه چلول غواړي لار کې رکاوټ څوک جوړ شوی دی فرعون.
نو چې موسی علیہ السلام په سیاسی میدان کې قدم کې خو نو فرعون په مخالف پارټي کې قدم کې خو ته د ابراهیم علیہ السلام حالات به وګورو. ابراهیم علیہ السلام چې کله د نبوت اعلان کړی دی نو خپل پلار مخالف دی او د دین علاوه نمرود د مخالفت شروع کړی دی چې ابراهیم علیہ السلام په سیاسی میدان کې قدم کې خو نو مخالف پارټي کې څوک ودرېدل نمرود ودرېدا. بهرحال دغه ټول مثالونه دي چې حضور علیہ السلام سیاسی میدان کې سلويخ کاله پوره شو ډومبه قدم کې خو سیاسی میدان کې مخالف پارټي کې څوک ولاړ دی ابو جهل ولاړ دی. داغې نه رستو اوس په مخ د ځمکه د علماو دور راغی. د علماو دور کې د علماو په پارټي کې چې څوک ودرېږي مخالف پارټي کې چې څوک مدرېدو دا دغه مخالفینو په قدم باندې قدم ایښی دی. عالم که د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د موسی علیہ السلام یا د ابراهیم علیہ السلام یا د آدم علیہ السلام په قدم ایښی دی نو مخالف بیا د کم ځای نه راغی. مخالف به مخالفت نه کوي که مخالفت کوي نه دی به هغه د پیغمبرانو ته مخامخ چې کم د مخالف پارټي نه ولاړو دا مخالف د علماو دی به د هغوی په پارټي کې ګڼلی شي شمارلی شي. په مخ د ځمکه د هیڅ چا حق د سیاست نشته. سیاست صرف د علماو حق دی. بهرحال زمونږ عوامو علماو سره مینه ده داغه باوجود مونږ د سیاست د دین نه لري غنو د دې په وجه مونږ هغه علما نه خوخو کم چې سیاسی میدان کې لوبيږي. اوس دا زمونږ غلط فهمي ده دا مونږ نه پويګو مونږ غلطه اندازه لګولې ده چې دا سیاست د دین نه اخو بیل کار دی او عالم شینو دی به سیاسی میدان کې قدم نګدي. د دې مثال د هغه زنانه دی وی جړې و بارانو نو د یخنې موسمو زنانه و ماشوم بچي هغه په کمره کې بند ساتو چې بار یخنی دا بریخونه بشي. وې دغه زنانه وی چې نا ماشوم د شپې تیارو نا وختو ماشوم صفاکو وی چې پارام ودشي نو چې ماشوم صفاکونو دغه غند کې د یو لاس د مسواک غوته غنده شو نو ماشوم صفاکو پیمپر وغیرہ هغه اوس یو سایت ته خیر چې ماشومې څنګه سملو نه دی مور دا ویلې چې اوس به دا غن بارو غورځوم کمره کې بدبوئی خوريږي او دا مور راوته دا غ پیمپر او غندې لاس کې دی چې بارې غورځو پورته اسمان ته کتلې دي سورلسم سپیس په میزلېږي چې هغه سورلسم سپیس په مته کتلې زنانو عادت دی چې په پوزه باندې د حیرانتیا د وجه ګوت کیدی نو دې زنانا هغه د غنده شوی ګوته په پوزه کې خوا او وای خوري وای دې سپومه ته وګوره دونه غټه سور لسمې شپې سپو مې راختل عزت خبرم نیم چې هغه غنده ګوته په پوزه خوې سون اسخه بوې د دې سپومه نه خيږي. زمونږه د عوامو عمدغه کار دی ګوته خپل غنده او مونږ وایو چې دا بوې او بدبوې د سپومه نه را روانه ده. زمونږ عوام وای چې علما دا به سیاست نه کوي اوس دا د خپل سوچ زمونږ د عوامو خپل سوچ خراب دی. مونږ سیاست دا د دین نه الګ او جدا ګڼل دي حالانکه دا څه نه ده. زمونږ دین دا ټول سیاست دی. دنیاوی نظام چلول دي ته سیاست وای نو چې خدای پاک او یا پیغمبر علی السلام د او د سماتی چل مونږ ته خول دي نو د دنیا د چلولو نظام دا طریقه دا به نه خودله. دینه معلومیږي چې سیاست دا د دین اهم برخه او حصہ ده. دا د الله د طرف نه د پیغمبر علی السلام د طرف نه خودلی شوی لارې دي په دې باندې تلل پکار دي. بهرحال زمونږ د عوامو دا د علماو سره بیکچه محبت ده خو څه غلط فهمي دي داغه په وجه د علماو نه عوام لري دي. اوس هغه غلط فهمی دار چې سیاسی مولا دا سیاست نه د دنیا غواړي حالانکه علما دنیا ول خپل راضي علما دنیا نه غواړي په دنیا د الله نظام غواړي. کسو کوئی چې تیر دور کې
د علماو دورم راغلی دی دوی د دین د پاره څه کړي دي نو بېشکه دا سوال ستا برحق به وي او په هغه وخت کې دا په ځای به وي چې کوم وخت کې د ټول پاکستان ټولو عوامو یو بم ته نه بار کیږي کوم وخت کې چې د پاکستان ټولو عوامو بل اتفاق علما فالو کړی وي د علماو طرفداري او ملګرتیا یې کړي نو بیا که علماو ته اختیار ملو شوی او د دین کاری نه کړي نو بالکل ستاسو ګیله پځې ده خو چې ټولو عوامو د علماو ملګرتیا نه کړي ملاتړ نه کړي ملې نه مضبوطه کړي مټي نه مضبوطه کړي ته د عالمانو نسل توقع کې دین اسلام چې ته دومره آسان کار دی چې ته یو یا دو عالمان اسمبلی ته ولېږي تبا اقتدار کې به نه او بیا به تر دوی نه دین غواړي دا د یو دو عالمانو کار نه دی دین اسلام راوستو د پاره ټول مسلمانان چې یوځای شي او A to Z ټول مسلمانان وای چې موږ دین اسلام غواړو علما فالو کوو او د دوی مرستو ملګرتیا کوو نبی اسلامی نظام براشي اسلامی نظام په دنیا کې پتا سو برازي چې تاسو ټول یو غواړي خود به خود اسلامی نظام براشي چې تاسو اوټ نه ورکوي تاسو د عالم ملګرتیا نه کوي نو بیا د دین اسلام دراتلو تاسو سره توقع ساته بهرحال دین علاوه زرت د علماء حواله سره خبر او کم عالم زمون په کوم ځایونو کې پکار راغلي دي او یا براشي زمون په کور کې چې ماشوم پیدا شي اوس دغه ماشوم پیدایش سره سم یعنی د یو انسان دنیا ته راتلل په هغه غنټه کې کوم غنټه کې چې دی دنیا ته راغی په دغه غنټه کې زمون عالم ته ضرورت راځي هغه داسې چې د ماشوم ته په غوږ کې اذان کول دي نو یو سوال راغی کته چې نه زی په عالم نه کوم نو کم از کم مسله خو به معلومه چې دته یو کې اذان کول دي بلکې اقامت کول دي نو مسلې ته خو ضرورت راغی نو چې را ماشوم څنګه پیدا شو که په هسپتال کې کور ته د رسول نه دی او ته ضرورت راغی چې دته بانګ ویل دي قامت کول دي نو که په خپل کې نو ډیر خد خو عالم ته ضرورت راغی چې استاد کم وخت کې بانګ ویم کم کې قامت وکم ماشوم پیدا شو چې په کومه غنټه کې پیدا شو په هغه غنټه کې ستا عالم ته ضرورت راغی ماشوم ته اذان عالم او کو پګس غوږ کې وتقامت کو ورپسې ستاري ماشوم لا د مور او د عوامو دا خیال دی خصوصا د میندو دا خیال دی چې د ماشوم پیدایش سره سم د مور په نور کوي دله یو بزرگ یو عالم خپل جوټه ور کوي چې نه کمل شي سم مسلمان ته جوړ شي چتا سر وخل بر وخل او خراب انسان ته جوړ نشي دغه وخت کې عالم پسې ګرځي چې سال خلی جوټه را کچي دي ماشوم ته خله کې ورکم داغینه پس به مور په ور کوي نو ماشوم جاړي ما سره خپل زره خپل واقع حکم ما سره خپل ډیر کرته داسي شي وي زمون په محله کې چې ماشوم پیدا شي زکل کله دا خپل ایریا نه بهرم ما پسې ټلیفونونه کیږي انتظارم راته کوي چې ماشوم لوګي نه جاړي او دا غي باوجود چې ستاله خلی جوټه ول ورکو چې دا ماشوم بیا مور ځان تواچی موړي کی نه داسې په هر ځای کې عالم ته ضرورت راځي نو دا ماشوم دویم ضرورت دام عالم ته دی ماشوم په خېټه نه هر د الب مورې مړی چې ماشوم خېټه ته او خلی ته د استاد او د عالم جوټه لاړ شي دی وخت کې د عالم ضرورت شو چې د دین رستو شي حقیقه ولکه نو عالم ته ضرورت چې استاد حقیقه ولکه کوم دی په دیر ورځ پیدا شو اوس د عمر ورځ په کوم ورځ راځي حقیقه ولکه کوم نو کالک دی نو پلار تپوس کوي د مولانا صاحب نه عالم صاحب نه تپوس کوي چې د ماشوم لا حقیقه کومه وس مشته یا نشته خو سو چیلی دی چیلې یا چیلې سو دی نو عالم ته ضرورت راغی خزه دا خبره به ختم کو بیا چې کله لا ماشوم لګ غټ شي شپګو وو کالو شي نو ته چې د ګوتیو نسته چرته بوزي دا ماشوم د شپګو وو کالو شو خيار شو نو سه ته جمعه ته نه بوزي او په جمعه کې قاری صاحب ته کینه او قاعده ول ورکی چې استاد دا ماشوم بچي مې راوست او دا د نسړی غواړم او زما دا خواهشت د یو بچی دی یا دو بچی دی چې دا قران خان لوي شي ماشوم چې
غټیږي او د لوبو ټوکو شي لږ په منډه تړله باندې راشي او هوښیار شي تی چا لبوځي عالم لبوځي نو عالم ته په دغه وخت کې ضرورت راغی خزانو دا ماشوم د منځونو شو دومره شو چې 12 کاله شو ته عالم ته نه کینې چې دی د مون سبق زده کی مسنون دعاګانې زده کی نو عالم ته په دغه میدان کې ضرورت راغی خزانه ماشوم چې لګ نورم غټ شو هوښیار شو اوس ولا واده کې نه د نکاح د پاره ته چاله زی عالم راولي نه د دې ماشوم چې رازلمی شو د واده شو په واده ولار د نکاح کې څوک راضي صرف عالم ته ستا ضرورت دی نه چې عالم دی راوسته هغه د نکاح ته په خپل نکاح د خپل بچی نه تړي دغه حساب دغه لور ماشومه که الګ پځې جنې پیدا شي نو دغه اولنې مرحله نه واله تر د واده پورې ټوله مرحله د عالم په لاس دي کني دي ټوله مرحله د عالم په لاس تیریږي چې واده وشي د دې نه پس بیا یو ماشوم دوی کړه پیدا شي نو بیا دغه سلسله روانه شو چې د اول نه تر واده پورې بیا د نوې ماشوم به عالمان په خپل لاسو کې رسي او مخکې بزي بیا یو دور داسې راشي چې پلار مور ټول عمر خو جمدی بم نه ټول عمر خو بزوانان نه دی بوډاګان شي نه چې دغه ماشوم پیدا شو دی پکې را مشر شو واده وکړو د بچو پلار د نوسو نیکو شو هغه نه پس دی بمریم کنه چې یو بابا وفات شو د وفات په وخت کې د جنازې ته څوک ودرېږي د علماو نه علاوه د نورو پاټو والا راځي چې ته مخکې کې د پلار جنازه پیو کې د نیکه جنازې ته مخکې کې نه هغه خلک به راځي خو رستو به ودرې او ستا یقین نه چې کدی خلکو جنازه وکړه د پلار جنازه مې تباه شوه دا خو جنازه نه شوه نو ته د علماو نه غیر نورې پاټې والا نه قبلې د پلار او د نیکه په جنازه کې مشري نه ورکې دغه بابا باندې جنازه سوکې نو ته به هغه عالم مخکې کې کم چې پورټونو کې تارستو کړی دی الیکشن کې تارستو کړی دی تا په قدم قدم ستا د کور د بچی په کار څوک راځي عالم ته د ضرورت دی احتیاج لري د هغې باوجود ته به د علماو مخالفت کې او چې کله بابا وفات شو نو جنازه دی مولوی صاحب ته حاجت راغی مولوی صاحب په جنازه وکړه اوس د دې نه رستو خورې په وړې دي نړمبې تلاوت په سو کې ته کې عالم کوي نه دا عالم کوي قبر سرتا او د قبر خپوتا تلاوت وتوشي بیا په اجتماعي دعا وشي چې بیا ته پلار یا مور وفات شوی یا رور عزیز وفات شوی نو چې د دې پلار رورو یا د دې مور خور درېمه دعا اخیری ختمه اختتام کې ته عالم نه راغواړي چې زموږ د پلار دا وفات شوی او نه د درېمه دعا د لاس پورته کو او خیرات کینو ته عالم نه راغواړي عالم ته ضرورت راغی نه چې بابا باندې درېمه مشوا او خیرات کیږي نو استاد لراشي استاد زما د پلار د پاره ما خیرات کړي ته په لګ دعا وکا عالم ته ضرورت راغی او زه تر خپل ځان خبرو کوم عجیبه خلک دي چې سړی مړ شي تاسو به خبره خلاص شي زمونږ د پاره خبره نه ختم مونږ له سم مرز کړي مور مړی پلار مړی نه تاته به ټلیفون کې استادجی سلويختی لا نه شوی نو قبر ولا او بڼوم کنه نو ګوره ک په دې مړونو باندې خبره خلاصې ده خو مونږ به بیغم شوی خو نه مونږ نه بیغم کیږو مونږ ته بیا هم ټلیفون کیږي بابا سلويختی لا نه شوی نو قبر ولا بڼول شم نو کته وته چې او وی بڼو نو استادجی تور کانه پیو لګوم مال سم مرز کړي د میړ خلاص کړي د خلک ته پوسونه بار کوي چې وی چې تور کانه پیو لګو استاد سپین وسره میکسو لګوم کو نه لګوم نو بازي برته ټلیفون کې استاد دا تیار قبرونه خرسيږي دا ولا په لګوم کو نه لګوم نو ماته داسې ټلیفون مرضی وای چې مور یا پلار وفاتي د بچو خو ډیر خوخي مور پلار په قبر د پاسه ولا اسی یو چته شان جوړ کم یو ګمبد شان جوړ کم دا ته پوسونه خلک کوي نو د مړي بکال تیر شوی تاسو نه به ایرمي خو مونږ په بیام پازابیګو ټلیفونونه خلک کی تاسو قدم په قدم د مړو بکلونه شوی خو مونږ د نوزګاری علما تاسو په هر ځای کې په کار راځي او په کار د چې تاسو د سیاست کې هم د علما او ملا مضبوطه کې چې د عالم نتنو
فارغېږي او عالم قدم په قدم ته د هغه نه تپوس کې تا ته د هغه راهنمایي پکار ده چې هغه ستا سرپرستي او راهنمایي وکړي نو ته ولې بیا د عالم په سیاسي میدان کې مخالفت کې. زموږ په دنیا باندې اسلامي نظام راتلو کې دغه یو رکاوټ دی. دغه رکاوټ چې ختم شو اسلامي نظام په مخ د ځمکه قائم بشي. خو موږ د دې عموم قایل یو چې د علماو سره ملګری چې وي نو مخالف به عموم وي، ځکه چې موږ علما منلی دي چې دا د پیغمبرانو وارثان دي. نو پیغمبرانو سره په خپل عوامو پورا اتفاق نه کړي، سه مطابق او سه مخالفو. نو چې کم موافق او هغه مرګریو او کم مخالف او هغه دشمنی کړي دا نو دا د عوام د علما د پیغمبرانو وارثان دي. نو د علما سره بم هغه سلوک کیږي په ټوله دنیا باندې یو شان اسلامی نظام باندې راځي. اسلامی نظام یو شان نشي راتلی ځکه چې شیطان قسم خوړلې دی چې زبا ستا خاص بندیان اغوی باندې حمله کوم، د خي طرف نه، د ګس طرف نه، د مخ نه، د شانه، د هر طرف نه به زه حمله اور کېږم، زه په حمله کوم. نو شیطان مونږ نه پرېږدي چې د علماو لملا مضبوطه کو، د علماو سره ملګرتیا او مرسته وکړو. شیطان خپل ډیوټي نه پریدي. اوس پکار چې مونږ د الله سره منګول کلک کو او الله له په دین باندې خپل منګول واچو، د الله دین اومنو، علما مرګتیا وکو، عالمان کامیاب کو، علما ول ترقه طرف ته لار ورکو. راتلون کې ورځو کې تقریبا 19 دسمبر یا 2 ورځې پس الیکشن بوي. په هغه کې ساسو د ووټ ضرورت بوي او سستا ضمیر د چا سره ملګرتیا کول غواړي نه ته اختیار منې. دا ووټ دا یو شهادت او یو گواهی ده چې زه گواهی کوم چې دا سړی ښه دی او زما د ملګرتیا قابل دی او ته بیا مهر ولګې، سټمپ ولګې. تا د خپل ضمیر اظهار هغه د یو سټمپ او په یو نښه باندې ثبت کو، دا به د قیامت په ورځ تا ته ملاویږي. پر ورځ د محشر د تمام کائنات مخ کې دا به تا ته خولی کېږي چې ته د دې قبیلې سړی دا سړی خوښ کړی دی. او که تا علم خوښ کړي نو علم سره کامیاب او کامران ګرځه، خوشحاله ګرځه، بے خطر به ګرځې، تا سره څه خطره بني، بیسا به کتاب جنت ته بځې. او کتا یو داسې سړی خوښ کړي چې تا ته خوښ ښکارېده او هلته هغه شرابي وخته، هغه چېرته ظالم وخته، هغه ظلمونه کول، هغه سودخورتوب کو یا داسې نور حرام خوري یې کوله، نو دغه سړی ستا په د یو ووټ باندې تللی دی. هلته په ورځ د محشر تا به هم ودرئ په دغه کیس کې، تا ته به وایي چې تا هم ورسره ملګرتیا کړې ده. نو دغه ووټ چې چا ګټلی دی نو هغه هم تا ته وایي چې نو تا ته خو پته وه چې زه دې غر کولم، ووټ ته څه له راکوه چې نن زم سوځم ته به هم سوځئ. چې دې د نه رستو کېږي نو ته څه لرې لپاره خپل دنیا هم تباه کې، آخرت هم تباه کې. د علماو طرفداري، د علماو ملګرتیا وکې او د علماو ملګرتیا په دې نیت وکې چې دا عالم دی، د الله د دین نه خبر دی، دی به حرام نه کوي، دی به شراب نه کوي، دی به سود نه کوي، زنا به نه کوي او سود به نه مني، شرک به نه مني او داسې شراب نوشي دی به د دې اجازت نه ورکوي. دا عالم دی، د خدای د دین نه خبر دی، ځکه اوټ ورکوم. نو په دې نیت د اوټ ورکه دا اوس عبادت شو. ولې تاسو نه دي اورېدلې د عالم مخ ته کتل دا عبادت دی؟ نو عالم سره تعاون کول دا عبادت نشو. او بیا عالم له د دین په نیت باندې چې دی به دین او اسلام راولي، اسلامی نظام به راولي، د دې لپاره ووټ ورکړي، نو دا سا عبادت نشو. دا عبادت دی. په دې عبادت کې ځان رستو رانولې. ووټ خامخا استعمال کې، خو د خرابو په حق کې مه استعمالوي، د علماو په حق کې استعمال کې. قسم د دنیا به هم ښکلې وي، آخرت به هم ستاسو ښکلې وي. زمونږ په دنیا باندې چې څومره علما دي، هغه که په دې ملک کې دي که د دې ملک نه بهر دي، ټول د علماو طرفداري کوي. ټول علما مشران مشایخ یادوم، هغه ټول د موجوده سیاست کې د علماو طرفداري کوي. چې زمونږ مشران او موجوده علما مشران هغوی د دې موجوده سیاسي علماو طرفداري کوي.
تاسو او مونږ به ولې نه کوو. ووټ خامخا د دغه علماو په حق کې استعمال کې، دا به عبادتي، او که د دوی خلاف استعمال شو نمستا به دغه خوخي المرء مع من احب، نه چا چې سو خوخي د قیامت پر ورځ اغوي سره په صف کې به ولاړی. الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।